د څاروو د پیو او غوښې د پیداوار سیوا کولو لپاره کسان فیډز په بونیر کې د ونډې ایجنسي سٹارټ کړه. په ناوګۍ کې ډاکټر سید افتخار علی شاه او سید الهام باچا سٹارټ کړي د دغه ایجنسي د پرانستی دستوره په کوزناوګۍ کې د اکبر حسین باچا پر اشګاه کې وشوه چې پکې د کسان فیډز کمپنۍ ریجنل سیل منیجر ډاکټر سید عرفان علی شاه خصوصي ګډون کړی وو. په افتتاحي تقریب کې د محکمه لایوسټاک د ویټرنري اسوسییشن ځلي صدر ډاکټر اختر علي، ویټرنري افیسرز د پیسټیسایډ اسوسییشن صدر عزیز الرحمن، د ډیری فارم مالکانو زمیدارو ګډون کړی وو. میډیا سره د خبرو په وخت د کسان فیډز کمپنۍ ریجنل سیل منیجر ډاکټر سید عرفان علی شاه وویل چې زموږ د علاقو خلک څاروو له متوازن خوراک نه ورکوي چې له وجې نه صرف زموږ څاروي کمزوري وي بلکې د پیو او غوښې پیداوار یې هم کم وي. هغوی وویل چې موږ دا ونډه سٹارټ کړې او د صوبې د نورو ضلعو په شان مو نن بونیر کې هم د دې ایجنسي سٹارټ کړه. هغوی زمیندارو د ډیری فارم مالکانو ته اپیل وکړو چې د ښه پیداوار دپاره خپلو څاروو ته دا ونډه سٹارټ کړي. ډاکټر اختر علي وویل چې د څاروو دپاره متوازن خوراک لازمي دی. په دې ونډه کې هغه ټول اجزا شامل دي کوم چې د څاروو دپاره پکار وي. د ایجنسۍ مالک ډاکټر سید افتخار علی شاه باچا وویل چې دا ونډه به د بونیر په ټولو بازارونو کې میلاویږي. هغوی وویل چې کومو زمیندارو د ډیری فارم مالکانو او ډیلرانو ته پکار وي موږ سره دې رابطه کوي. کسان فیډ یو ماشاءالله یو ملټي نېشنل ګروپ دی او د هغې مین مقصد د موږ دلته د راتلګ هم دا دی او د کسان فیډ هم مین مقصد دا دی چې یاره موږ زمیندار ته د څاروو دپاره متوازن خوراک هغه ته پرووایډ کړو. صحیح ده چې موږ ورته مهیا کړو هغه ته. نو د هغې حوالې سره موږ لږ څو خبرې وکړې چې یاره خبرې زموږ مین مقصد دا و چې یاره تاسو خپل څاروو له متوازن خوراک ورکوئ. متوازن خوراک هغه شی دی چې په هغې کې په پراپر مقدار سره پروټین او انرژي برابر وي کوم چې څاروو ته ضرورت دی. د پیو مطابق زموږ زیاتر په بونیر کې داسې خوراک استعمالیږي چې هغه د څاروو ضرورت نه پوره کوي. نو د هغې د وجې نه موږ دلته موږ د راتلګ مقصد دا و چې یاره موږ هغو ته دا خبره وکړو چې تاسو متوازن خوراک ورکوئ چې ستاسو د څاروو د غوښې پیداوار او د پیو پیداوار سیوا شي. نو د هغې حوالې سره موږ سره څو قسمه ونډې دي. موږ د لنګ څاروو دپاره جدا ونډه ده، د هیپر چې کوم ښیي سخوندرانې د هغو دپاره جدا ونډه ده، بچو دپاره موږ سره جدا ونډه ده، د بلډ څاروو دپاره جدا ونډه ده. نو د هغې حوالې سره موږ تفصیلي خبرې وکړې. تاسو هغې مخکې چې کوم هغه وکړو موږ پروګرام وکړو هغې باره کې موږ پوره خبرې وکړې او موږ دا وایو چې یاره موږ زمیندار ته یو ښه خوراک او ښه معیاري خوراک فراهم کړو. په مارکیټ کې ونډې ډېرې زیاتې دي خو هغه زیاتره اکثریت د غیر معیاري ونډو دی او زمیندار د نقصان په طرف باندې روان دی. نو موږ مین مقصد هم دا دی چې یاره موږ زمیندار د هغه د پیداوار سیوا کړو چې یاره زمیندار خوشحاله شي. چې زمیندار خوشحاله شو نو پوه شو چې ټول بونیر خوشحاله شو، چې بونیر خوشحاله شو نو ټول پاکستان خوشحاله شو. ځکه چې هر یو د حراقي معیشت مین کردار ادا کوي او زموږ د معیشت بیک بون چې کوم دی هغه زموږ زمیندار دی. ټیک شو. نو زمیندار د دې وجې نه موږ د ونډې مطابق خبرې وکړو. ښه ونډه بیا موږ دې کې موږ سره کوم د پیو والا ونډه چې کوم د هغه موږ ورته په دې باره کې موږ خبرې وکړې چې یاره کوم غوا د 3 کیلو پی کې د هغې په حساب 1 کیلو ونډه ورکوئ، کوم میخ د 2 کیلو پی کې د هغې مطابق 1 کیلو ونډه ورکوئ. صرف ونډه ورکوئ، بوس ورکوئ، سایلیج ورکوئ، شنه واښه ورکوئ. نور روټۍ ټوکړې کل مل دا چې کوم د معیاري خوراک نه دی. بل د دې به غټ مین دغه به دی چې تاسو څاروي به د بیمارونو بچ شي، د څاروو قوت مدافعت په سیوا شي، خاص کر د غولانځې بیماري یا د معدې بیماري به ډېر حد سره کمې شي. ټیک شو جي. زموږ مین مقصد دا د راتلګو او د مین میسج چې موږ تاسو درکو هم دا میسج دی زموږ الحمدلله. تاسو بالکل استعمال کې زما د طرفه ټول بونیر څومره زمینداران دي هغو ته ریکمنډ کوم چې هغه د کسان پیډ استعمال کړي، یو ځل زموږ په وینا استعمال کړي، بیا د خپله مرضي وکړي. دا زموږ په ناوګۍ کې ډاکټر افتخار چې دی نو ډي ایم ډاکټر دی او هغه د کسان کم زموږ چې د ونډې کم دغه دی ګروپ دی نو هغې دلته کې دا افتتاح وکړه او ډېر زبردست ونډه ده. هغې وي چې بالکل موږ د زمیندار ته دا دغه دی چې په کور باندې زمیندار ته د کم کمې دی د خوراک نو دا ډېر کم دی په دغه لیول باندې. زموږ څاروو ته د خوراک ډېر زیات کمې دی. تش ټانټې ورکړي زموږ زمیندارونه، تش بوس ورکړي یا شنه واښه ورکړي. نو دا یو متوازن خوراک دی، دا پیداواري خوراک دی، په کور باندې به تاسو ته میلاویږي انشاءالله. د دې په پیو باندې، د دې په غوښه باندې، د دې په پیداوار باندې غټ اثر غورځېږي چې کله خوراک کې زموږ خوراک متوازن نی
نو هغه د هغې مختلف بیماری راځي، په هغې کې چې دی نو مسټیټس راځي، په هغې کې په پایو کې چې کوم خوراک ضرورت دی انسان ته هغه پکې کمی راځي. دغسې زمونږ چې کوم د سارو کې کوم د غولانځې بیماری راځي نو دا هم زیاتر یا اکثر چې دی نو په دې خوراکونو کې زمونږ نه ټاکسین سیوا شي د هغې د وجې دا بیماری هم په هغې کې راځي. بل چې کوم وبایي مرضونه دي د هغې خلاف کوم قوت مدافعت دی نه هغه هم چې کوم کله زموږ څاروي متوازن خوراک نه میلاویږي ورته نو د هغې باندې مختلف مرضونه هم بیا حمله کوي او د هغې خلاف پای کې بیا قوت مدافعت نه نو په دې کې دا هغې وي چې دا په ساینسي بنیادو باندې برابر جوړه شوې ده. دا به څاروي ته ستاسو چې دی نو هر قسم ضرورت چې کوم دی هغه پوره کړي، که هغه د نشونما په لحاظ باندې دي، که هغه د پیو په لحاظ باندې دي، که هغه د صحت ټول دغه په دې کې د هغې چې کوم ضرورت دي هغه په دې کې انشاءالله تاسو ته پوره کېږي. او دا به تاسو ته د فلحال د افتخار ډاکټر صاحب په کلینیک کې هغه هم چې دی نو دغه دی داسې مختلف هغه په ټول بونیر کې ځای په ځای لکه د هغه نن افتتاح وکړه، ځای په ځای هغه وي چې زه به د دې دپاره چې دی نو سټور دا کومه په هر کلي کې به تاسو ته میلاویږي انشاءالله. نو زمونږ چې څومره کوم زمیندار رونه دي فارم حضرات دي نه هغې دا وګورئ، دا استعمال کوئ انشاءالله. ډاکټر صاحب هم ناست دی، هغوی چې هر قسم که دی کې سایډ افیکټ وي یا څه نو موږ بالکل د هغې په ذمهوارۍ د هغې ذمهوار به انشاءالله. زموږ خو دا دغه دی چې موږ دا کسان فیډ د دې خلکو دپاره د مفید دغه دی او د فایدې دپاره بونیر ته راوړو. فلحال موږ د مندڼ نه انشاءالله سټارټ واخیستو. په مندڼ کې دا په شاه ویټنري کلینیک ناوګۍ هلته کې به موجود دي. مختلف دکاندارانو سره موږ دا یخې را سټاک اویلیبل دی انشاءالله. ډېری نګری دلته به اویلیبل کېږي، چنګلې او توتالۍ کې به هم وي او په بونیر کې په کوم ځای کې هم چاته هم ضرورت وي نو زما نمبر به انشاءالله تاسو په سکرین اوچلوئ او د الهام باچا نمبر چې کوم دی دا په سکرین اوچلوئ انشاءالله. هر چاته به په هر ګوټ ګوټ باندې میلاویږي او د مارکیټ نه به په رعایت باندې میلاویږي انشاءالله او هر ځای کې به موجود دي. او امید رابطه کوم چې دې نه به موږ سره زمیندار هم مطمئني که خیري دکاندار چې کوم دي هغه هم مطمئني او زیات تر فایده به د ډیری فارم مالکان چې کوم دي هغوی ته هم انشاءالله ډېره زیاته میلاویږي. او پیغام هم دا دی چې استعمال یې کوئ، د استعمال نه وروستو په خپله به انشاءالله تاسو ته په خپله هم پته ولګي چې یاره زموږ دپاره کومه فایده ده، هغه فایده ده که دا فایده ده انشاءالله دا به 100% ریزلټ ورکوي عمران صاحب.